د کوزدر تیمرګر نه لاهور ته د آرامدeh سفر د پاره د یو ټانګ ایگزیکټیو بس سرویس شروع کېدو پرانیسته شوې ده. د تیمرګر بار پخوانی صدر مشر وکیل بدل مالک خان د احمد برادرز کوچ سی او بشیر احمد خان سره نور ګڼ شمېر مشرانو د پیتی په کټ کولو پرانیسته کړې ده چې ورسره تیمرګر بایپاس باندې قایم ای بی سی او ډي اف سی اډې نه د روزانه په بنیاد لاهور ته ایگزیکټیو بس تک شروع شوی دی. د سرویس په حقله د ای بی سی سی او بشیر احمد خان ډي اف سی مشر ملک افتاب خان او نورو وینا وه. سرویس خو الحمدلله د څلوېښتو کالو نه تېر څلوېښتو کالو نه روا دوا دی. ستاسو په تعاون سره موږ دې ځای ته راورسېدو چې نن ای بی سی ډي اف سی الحمدلله که زه دا ووایم چې د خیبر پښتونخوا د ټول لویه ټرانسپورټ کمپني ده نو دا به دروغ نه وي او انشاءالله داسې ده. که چېرته کوتاهي که چېرته کامیابې شي هغه به تاسو موږ ته په ګوته کوئ او انشاءالله موږ به هغه د ځانه هغه خامیانې لرې کوو. پوره زموږ کوشش دا دی چې دې ځای کې د ای بي سی ډي اف سی کې دا د دې خیبر پښتونخوا د ټولو نه یو داسې ټرمینل جوړ شي چې د دې تفتان لپاره ما وینا کړې ده او راروانو میاشتو کې به دې کار شروع شي. دویم دلته کې په دې کې بهترین واشرومونه په دې کې بهترین انتظامات ډېره لرې ډېره تاسو به وینئ انشاءالله چې موږ به دا انتظامات دلته کې ستاسو له راوړو تاسو به دا ټول سهولتونه درکوو. دا زموږ ارمان دی او موږ د خپل خلک د خپل علاقه ډېره زیاته په ترقۍ په خوشحالۍ او په سوکالۍ کې غواړو. الله پاک مو ډېر عزت وکړه. ډېره مننه ډېره مهرباني. اخلاقي فرض هم دي او زمونږ انشاءالله د پښتونولۍ فرض هم دی چې مونږ د خپل قام د خپل نسب له د خپل ورونو له د خپل نظام له هغه سهولت راولو چې څومره څنګه په نورو ښارونو کې او په نورو علاقو کې کېږي. زموږ خپل کوشش دا دی انشاءالله. خو هغه شانتې تاسو هم زمونږ هغه شانتې حوصله افزایي کړې ده او هغه شانتې هم زمونږ هغه سروس انشاءالله کامیاب کړی دی او موږ به انشاءالله هر هغه کار کوو. الله تعالی پاک دې زمونږ د لاس څخه هر هغه کار واخیستی کړي چې زمونږ د ټولو مسلمانانو د دې قام د دې وروڼو د دې خویندو د دې میندو د ټولو په راستۍ باندې په مسلمانۍ باندې خدمت وکړو پښتو د روایتو مطابق. تیمرګره لاهور سرویس شروع شو. دا سرویس دا ګاډی به ماښام 8 بجې د تیمرګرې نه لاهور ته سفر کوي او انشاءالله زمونږ به کوشش دی د ای بی سی ډي اف سی د انتظامیې چې موږ د خپل قوم ته ورځ په ورځ ټایم په ټایم باندې سهولیات ورکو. او د ای بی سی ډي اف سی احمد برادر ایگزیکټیو سرویس نن موږ چالو کوو. دا ګاډی موږ د دې لپاره راوستی دی چې د دې به ماښام 8 بجې د تیمرګرې نه لاهور ته تګي او واپسي به یې سهار 11 بجې د لیاریاډۍ نه او د 11:30 بجې د بچي چوک نه واپسي نان سټاپ ګاډی به وي چې دا به په موټروی کې 26 نمبر ته انټرچینج کې ښکته ده کوزېده به نه انشاءالله. په دې سلسله کې تابع شوي دستورات چې د سیمې سیاسي سماجي مشرانو سره وکیلانو ډاکټرانو په شمول نور ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی. وینا په وخت شفیق الرحمن بدل مالک خان وکیل خال تحصیل چیرمن اشفاق الرحیم تیمرګرې بار صدر عابد حیات پخوانی صدر شاه فیصل خان او نورو د ای بی سی او ډي اف سی له طرفه د کوزدر ولس ته د ټرانسپورټ ښه سهولت ورکولو خصوصي توګه د پېښور پنډۍ نه وروستو لاهور ته د یو ټانګ ایگزیکټیو بس سرویس شروع کولو مبارکي ورکړه او کردار ستاینه وکړه. خدای پاک دې په دې کې برکت واچوي. ډېره مننه ډېره مهرباني. د دیر په ترقۍ کې د دیر په سوکالۍ کې په سهولتونو کې د دیو ډېر لوی لاس دی. دیو د دې دیر دپاره چې کم څوک زه یم چې دا ګرې په لوی لیول هم چا نه دي کړي چې څوک هم د ای بي سی او ډي اف سی کې تل دي. ما چې څومره خلک اورېدلی نو خلک ډېر زیات مطمئن دي او د دوی فیډبیک چې کوم دی نو هغه ډېر زیات برابر دی. وایي چې یاره موږ دا سهولت چې کوم دی نو د دې نه خلکو ډېره زیاته فایده واخیسته. د بشیر خارجي ډېر زیات ممنون یو چې هغه دا نوي نوي شنو دلته کې راولي د لاهور دپاره د یو ښه سرویس تنظیم کړی دی. الریډي هغه په میډیا باندې چلېدلی دی. ډېر زیات مشهور یو او انشاءالله تعالی دعا ورته کوو چې الله تعالی دې نور هم په دې کې وړاندې په مخ بوځي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په دې سیمه کې زموږ خپلو خلکو د دې وطن د ولس لپاره یو آرامدeh د سفر ذریعہ جوړ کړله. د ای بی سی او ډي اف سی له طرفه ډېر زر د تیمرګرې نه کراچۍ ته هم
بس سروس شروع کولی شي. محمد اسرار، خیبر نیوز، تیمرګره، کوزدیر.